اکثر خلک غاښونه ږدي. نه زمونږ به انشاءالله چې هغه شی کنډم وي بالکل بني بالکل په هر یو شي باندې چې دلته راشي انشاءالله مطمئنه وي. اصل چې لالي یو هغه ټیم کې ته غاښونه پروزي د هر یو شي به ذمہ وي. یا هغه ټیم کې خو د دغه حساب کتاب کې نو واپس کې به بالکل به وته واپس کیږي، پیسې به وته واپس کیږي او زمونږ انشاءالله چې دا ذمہ واري ده چې ولا بساروي به هم فری ورکو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو د کیمرامین یاسر خان سره تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو قربانی سورت ابراهیمی یاد به تازه کیږي او د هغې دپاره خلک وایي چې د ښه نه ښه څاروي واخلمه. نو تاسو سره موږ د سوندرو یو ویډیو شریکه کړې وه او په هغې باندې الحمدلله د بونیر، سوات، دیر، پیښور، صالحانه، چراټ، نوخار، پیښور، 400 مومن باجوړ نه خلک را روان هم دي او راملل. یو ورځ کې یو نیم سل او زیات نه زیات 180 څاروي خرڅ شوي دي. خو ډېرو خلکو ما نه تپوس کو چې یاره کټې میخه. نو نن مې کتونکو تاسو ته دغه هم درته ښیمه او دا هم درته د نصت نه کومه. او نصتو ته څنګه څوک د مردان نه راځي که نه نو په 200 چوک باندې دا پارم دی. د دې پارم والا څه نوم دی؟ دغه په دې لار روانو مو دی پارم والا پرزندلي. ها پرزندلي به یاد ساتي، دا د پرزندلي پارم دی. اوس کتونکو دا څاروي چې کم دی دا وګوره د دې 2 لکه روپۍ قیمت دی. 2 لکه روپۍ قیمت دی. خو یو سړی وایي ماته په تول کا نو 400 روپۍ کیلو دی. نو د 400 د حساب نه خو د 2 لکو نه کم پرېوته او خو زیات پرېوته قیمت دغه دی ورکې به ورله. ښه دا څاروي چې کم دی دا وګوره دا دلته کې اوس یو سړی په نغدو اخلي په 140 باندې دی. خو د دې باوجود هم ورته یو سړی وایي چې دا ماله تول کا نو په 400 روپۍ باندې کیلو دی. خو یو خبر ته کومه چې کله د دې فارم نه یو څاروي ته بوځې او ماته تول کا نو د تول نه پس په ضرور اخلي ګینې یا به 15,000 روپۍ دوی ته پرېږدي چې دا ذهني ورته تیار یې. ښه 100 روپۍ به د کانټې پرېږدي، 15,000 روپۍ به دوی ته پرېږدي. یو سړی دی د ستا څاروي چې کم دی هلته تول ته لاړه او تول کې چې کم دی ستا بیا خوښ نه شو نو د دوی 15,000 روپۍ تاسو سره شوې چې په هغې ورسره بیا روانېږئ نه. دا وګورئ دا څه میخې دي، دا میخې دي 400 روپۍ کیلو. زه تاسو ته ښیمه چې تاسو څومره اخلئ نو دلته کې راتلی شئ. دلته صرف کټه میخې خرڅېږي. ښه کټه میخې خرڅېږي. یو سړی ساتنې له اخلي نو ساتنې له خو مغستی شي دی وخت چې کم دی نو باقاعده بوتاوه او دا تازه وږي پې خوري. دلته کې وګوره دلته بیا تازه وږي چې کم دی نو خوړل کېږي. دلته صرف کټې ښه کټه آیات سره چې کم دی نو سوندرې خرڅېږي او دلته کې کټه چې خرڅېږي. څومره څاروي چې تاسو اخلئ دا خو دې وخت کې ولاړ دي دلته کې به راځي او دا چې کم دی نو باقاعده دا تاسو اخیستی شئ. دا پرانیزي بار ته وباسي دې ټایم کې چې کم دی نو دوی دا بوتاوه خوړله او دا وګوره دا دوی سره بلد دي. ډېر څاروي دي ورپسې ځي نو اخواته دا ټول چې کم دی نو غټ څاروي دي. اخري څاروي به کیسې رور مې د 100 پیسو پورې وي هسې اندازتن. ښه پرزندلي دروی راشه که نه دا وګورئ جي دا تاسو وینئ میخې چې کمې دي ښه ډېرې دي چې په کوم اړخ باندې ځي نو دغه میخې ستاسو د وړاندې دي. زه لږې داسې رانږدې که وګرځه دا وګوره بالکل کتونکو هېڅ ریټ هم نه دی. تاسو میلې ته لاړ شئ نو 2.5 لکه او 3 لکه او پتول چې کې نو پتول باندې چې کم دی نو دا شه دی خواته لږ پرزندلي فارم به یاد ساتئ کتونکو. نن زه تاسو ته څه ښیمه دا رڼا کې به د ښیم نه څاروي به ورته لږ ښه ښکاره شي. دوی ته ما وایي دا څاروي لږ رڼا کې کا دا وګوره باقاعده ویکسینیشن ورته شوي دي. دا ډېر مشهور فارم دی او ډېر د پخوا نه دی د اوس نه دی. نو څه به یاد ساتئ مړه دا کټې فارم مې همدلته را پیدا کړه خو دا په 400 روپۍ کیلو دی او ډېر خلک څاروي لري. پرزندلي راشه که نه یار څنګه لخي خیر دی سیټې د ده لال بچا نوم دی خو دا پرزندلي فارم دی. کتونکو په دې لار تېرېدمه ډېرو خلکو رانه دا ډیمانډ کړو چې یاره موږ له د کټې نو ما سره بیا غم و چې نن ولې د کټې یو دام په نسته کې دا پارم دی ښه 200 چوک یې نسته چوک ته چې یو سړی د پیښور نه راشي
نو 200 چوک ته لار تاسو کا مخامخ چې کم دین دلته کې څه داسې مشهور دي نه کې پرځنلی چې تلفاله دا یارسن خان صاحب اجره د فضل جوس دی مشهور جوس چې دی مشهور جوس چې دی اب هم پکې مشهور چې چل ولګي پکې جوس والا مشهور شو کنه دونه شوم پړقان دي جوس والا کنه چې دا غوی د صفات نه کوم ښه او دارته وایا چې دا ساروی تاسو کوم نه راولې دا مونږ خپل کورنی ساتلی شوی ساروی دي او دې باندې مونږ کل بورا د فیډ دي دغه تازه جوار او اوجبوس بخورو او دا زمونږ خپل ساتلی شوی بچی مونږ رالوي کړی دي او اوس مو بازار ته رسیدي دي د خلکو د پاره چې خدای پاک دا قرباني قبول کړي او راشه صحیح شی بوزه منگ مو دا هر یو شی ذمہوار یو صبر وکړه تا ټایم سره لګته لګ گزارو کا کنه ما نه خیر دی بیا ورستو کا کنه اوس پم کتون کو لامد کی اوس لامبیا خدای چې دار دوی اوس لاره خوراک ته وی او راويست دغه زینا او ساروی چې کم دین هغه دغه نه پته لګي هغه دوی هغه سرخی سپیدیم نه کوي ښا چې هغه سرخی سپیدیو کی شونډه ولا سری کی دا خپل غوړ ساروی دی بالکل هغه په انبار دی ویکسینیشن هر یو شی ډاکټر پاس کړی دی ذمہوار یو د هر یو شی د ریټم ذمہوار یو د مالم ذمہوار یو یو سړی دی راشي او دی ګوري په یو پیرانه بار دی راځي منګ هغه ته خیر اغلاس 400 روپے کیلو تاسو ریټ لګولې کنه چې په کیلو په حساب سره دی د کی ګټم راځي تاوان هم راځي بالکل دی کې ګټم شته تاوان هم پکې شته منګه هر تاوان د پاره هم تیار یو ګټم پکې شته خدا وخت داسې دی چې دی کې موږ تاوان او ګټه ته نه ګورو صحیح ده خدا 400 ریټ څه زیات نه دی نه دا مناسب دی غیر چاپیر ریټ د میخه چې کم دینو 440 روپیا 450 روپیا چلیږي آل تاسو وګوره تاسو بغرزیدلې می نو الته کې 450 440 چلیږي خو موږ د الله رضا د پاره د شی چې کم دی د عادي د قربانه موږ وایو چې یو سړی راشي د زنه خشي یو سي د الله پر رضا د پاره ذبح کی او لشل روپو ته موږ نه ګورو خوشي به ول ان شاء الله د ګارانټي ورکو خشي به ول ورکو د کور ساتل شوی ساروی به ول ورکو د کور ساتل شوی ساروی به ول کېدان نه چې پنجاب نه یا د بل ځای نه یا د بل ځای نه دا بچی تاسو سره غټ شي جی بالکل دا د سره سومره وي کټي ولاړ دي دغه طرف ته ولاړ دي بیا پدې کې منګه د یو ځای ول پټاپو کې جوړ کړي دي چې هغه کې منګه دا ټول کټا کټر را یو ځای کړي دي واغې لمنګه باقاعده یو سلور 15 مزدوران ساتلي دي او هغه د هغه خصمانه کوي هغه پس منګه راشن هر سره سو فیټ شو بوش شو جوار شو بعضی ول اکثر خلک غاخونه دي نه زمونږ به ان شاء الله چې هغه کې کنډموي بالکل بني بالکل په هر یو شی باندې چې دل تراشي ان شاء الله مطمئنه وي اسن چې لالي یو غټیم کې غاخونه پروزي دا هر یو شی به ذمہ وي یو غټیم کې خدای دغه حساب کتاب کې نو واپس کې به بالکل به وته واپس کیږي پیسې به وته واپس کیږي او زمونږ ان شاء الله چې دا ذمہ واري ده چې ولا بساروي به فری ورکو دوه کوم ذمہ واري سره بشه دینه خو نور غټه خبره وی لکه دا نه چې غټه اوس 400 کې تاسو ته پیدا شته نو غستې شي پیدا د نشته نو چا د باندې زور نه دی ما ورته صرف او خو دلخه د تاسو ته دا نه وایم چې تاسو ورسه پریک دی بد تراشه دی پارم تراشه نه خو دوی 400 ریټ لګولې په طول باندې خو پرس کاله خو په طول نه له نو تاسو ته دی ساروی ریټ خي چې دا په 2 لک دی ما چې څنګه تاسو ته وی دا ساروی چې کم دی دا په پرون په 140 چې کم دی نو دا غوښته کېده دی ته وګوره هغه ساروی کټي چې کم دی ناغه په 2 لک دی ستاسو کټي پکاري کټي به تاسو تراولي ستاسو میه پکاري میه براولي تاسو ساتنه لمیخه اخله لنګ میخه بلار به میخه اغم دل درکې ضروري نه چې څوک دی وخت قرباني لاخلي خو بیا د قرباني سیزن روان دی اختر دی تاسو میلو تلاړ شي ستړي شي اکثر تاسو دا سوچ کوي چې د سړی خو به دا ګران نه را کړي یره د سړی دغه کې خو بس چلنی داري په میله کې جالي نوټونه وینه کنه جالي نوټونه د اوس غټه مسله راغشي وینن یو بابا نه چې کم دي 30,000 روپے یو خزو خاوند په شپ قدر کې 40,000 روپے چې کم دي جالي ورکړي دي ا بابا جړل خبره مې ته ویډیو خو خودله چې ساروی چې کم دي دغه غاخونه خودلی په پارم دنه نه دار چې چرته تختی نه دا دیزه ابای خلک دي نو تاسو بیا راتلی شي او دا پارم چې د چا دی نو هغه ډېر نامي ګرامي شخصیت ته دلته کې یو سیاسي ساق خوم لري نه چې دا داسې یو دغه دی داسې ده کنه بالکل هم دغه شان دي تاسو پرزندلی هر سړی پیژني ښه یو سړی ته وایي پرزندلی دغه تزم الف خان بھائی خلکو د پنجاب جی الف خان بھائی خلکو د پنجاب نه راوستي دي مختلف قسم ټولي دي چې هغه د پاره انجکشن لګولي د غټوالي د پاره
د هغې د پړسېدو دپاره چې ګاګ ته غټ ښکاري انشاءالله دلته کې چې راشي نو هغه شی بني دلته به شی د ذمهوارۍ میلاویږي الف خان بی بلکې یو سړي ناخوښ هم وي نو موږ به انشاءالله ذمهوار یو دا زموږ کورني ساتلي شوي څاروي دي او دې سره موږ داسې خواري کړې لکه سړی چې خپل بچي سره خواري کوي دې سره موږ داسې خواري کوو شپه ورځ باران جاړی دا مو نه دي کتلي او موږ دې سره خواري کوم ډېر ورځې دپاره چې زموږ دا مسلمانان رونه راشي او دلته کې ښه شی د دې ځای نه ترلاسه کړي کتونکو په دې باندې نمبر دي په دغه نمبرو باندې رابطه وکړئ او خو بیا خو نمبر نه میلاویږي نو بیا خلک موږ ته کال کوي نو زه تاسو ته دا وایم چې پرزندلي فارم چې کوم دی دا ښه مشهور دی تاسو د کلم راځئ د 400 د نسد چوک ته ورسئ نو دغه ځای کې مدینه بکري ده بس مدینه بکري والا څه تپوس وکړئ پرزندلي دغه ځای نه به تا سره یو کس راځي دلته کې به راولي بس دا اسانه پته در کوم ښه چې تاسو هم نه کړئږئ ځکه چې اختر ته لږې ورځې پاتې دي تاسو غواړئ چې څاروي والو څوک کټه کټې میخه اخلي نو پرزندلي فارم په نسته کې یاد ساتئ انشاءالله بیا به راځو دا مې سره د څارو نن یو بله ویډیو دغه کړه ضروري در سره وګورئ او ضروري در سره شیر کړئ ضروري در سره شیر کړئ چې هغه خلک چې قربانۍ له څاروي اخلي چې واخلي په بازار کې وانخلي د بازار کې قسمه قسم ټولي دي د خلکو د لوټ کولو دپاره ګروه ورته وایي دا د هغوی یو ټولي دي هغوی په مختلف قسم د دې خلکو نه پیسې پسې چل باندې لوټ کول غواړي او موږ وایو چې داسې ذمهوارۍ ځای ته راشي چې هغې کې دی مطمئن وي الف خان بی دا ځای به انشاءالله هغوی به مطمئن وي په هره طریقه په هر لحاظ سره دلته به ورته څاروي هم ښکلې میلاویږي د پیسو به هم ذمهوار یو د څاروي به هم ذمهوار یو او د بازار نه ګریز وکړي هغې کې هر قسم ټولي دي کتونکو د څاروو په نسلونو د څاروو په بیمارو په دې څیزونو موږ نه پوهېږو په دې باندې دا پوهېږي دا کومې پټې خبرې چې در سره راښکاره کړي نو په دې باندې دې پوهېږي خو پرزندلي فارم یاد ساتئ نسد ته راشئ په 400 روپۍ کیلو په تول باندې خو اخلئ او خو داسې اخلئ ډېره مننه خوشحاله